زمون خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی دی د رمضان حواله سره چې پتا سو باندې یو میاشت راغلی ده چې پای کې یو داسې شپه ده چې د زرو شپو نه بهتره ده. څوک چې د دغه شپې نه محرومه پاتې شو گویا د ټول خیر نه محرومه پاتې شو او د دې خیر نه محرومه نه پاتې کیږي خو هغه کس چې په حقیقت کې محرومه وي. د لیلة القدر حواله سره په رمضان کې یو بختوره میاشت چې د رمضان کم اخرنی اشره ده د هغې اخرنی اشره د تاک شپو کې یوه شپه داسې وي چې هغې له لیلة القدر ویلی کیږي. دې حوالې سره الله پاک هم په قرآن شریف کې فرمایلی چې دا یوه داسې شپه ده چې دا د 1000 شپو نه هم بهتره شپه ده. او زمونږ چې کوم صحابه کرامو نو هغوی داسې صحابه کرام هم په تاریخ کې پاتې شوي دي، داسې صحابه کرام چې هغوی به د ماسخوتن په اودس باندې د سحر مونځ کولو، یعنې ټوله شپه به هغوی په عبادتونو کې تیروله د رمضان دا ټوله میاشو. دې نه علاوه داسې صحابه کرام هم تیر شوي دي چې به په ټوله شپه کې څو ختمونه کول د قرآن شریفو. مخکې به تاسو له دغه صحابه کرامو نومونه هم ښکاره شي نو ډیټیل سره په دې باندې خبره کوو. حضرت انس رضی الله تعالی عنه وایي چې یو ځل د رمضان المبارک میاشت راغله نو نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې په تاسو باندې یوه میاشت راغلې ده چې پای کې یوه شپه یوه داسې شپه ده چې د زرو میاشتو نه بهتره ده. څوک چې د دغې شپې نه محرومه پاتې شو گویا د ټول خیر نه محرومه پاتې شو او د دې خیر نه محرومه نه پاتې کیږي خو هغه کس چې په حقیقت کې محرومه وي. په حقیقت کې د هغه په محرومۍ کې څه شک دی چې دومره لوی نعمت د لاسه ضایع کوي، لکه یو دومره غټ موقع ولا الله پاک ورکي. یعنی لکه وایي د رمضان میاشتې په یو کس باندې راغه نو هغه ډېر بدبخته انسان دی چې هغه په دغه رمضان میاشت کې خپل مغفرت ونه کړي، الله پاک باندې خپل ځان ونه بخي. دا ریل ملازمین د یو څو پیسو په خاطر ټوله شپه ویښ وي، که د 80 کالو څلورو میاشتو د عبادت په خاطر څوک یوه میاشت د شپې ویښ پاتې شي نو څه ګرانه ده. اصل خبره دا ده چې په زړه کې درد او عشق نشته دی او که لږ غونتې خوند بیا مومي نو بیا یوه شپه څه په سوونو شپې روڼېدلی شي. اخر څه خبره خو به وه چې نبي اکرم صلی الله علیه و وسلم سره د ټولو بشرتونو او د وعدو چې د هغوی پرې پوره یقین و، بیا یې دومره اوږده منځونه کول چې خپې مبارکې به یې وپړسېدې. زمونږ خوږ نبي به دومره اوږده منځونه کول چې خپې به یې وپړسېدې، چونکې هغه لا په دنیا باندې د جنت زیری میلو شوی، بشرتونه وعدې ورسره شوي، خو بیا هم هغه به ټوله شپه دومره اوږده منځونه کول چې خپې به یې وپړسېدې. د هغوی نوم اخیستونکې امتیان اخر مونږ هم یادېږو. کومو خلکو چې د دې قدر وکړو هغوی هر څه وکړل او نمونه یې امت ته وښودله. مخکې لیکلي دي ویونکو ته د موقع هم پاتې نه شوه چې د نبي اکرم صلی الله علیه وسلم په شان د عبادت هرس څوک کولی شي او د چا نه کیدی شي. په زړه کې د کینولو خبره ده، محبت کوونکو دپاره دا مطلب چې څوک الله پاک سره محبت کوي نو هغوی له دا یوه شپه صحیح ټوله میاشت هم بیا هغوی مطلب رونه کولی شي، ټوله میاشت هم هغوی د شپې عبادتونه کوي او خو چې په زړه کې محبت ویجي. اخر څه خبره خو وه چې حضرت عمر رضی الله عنه به د ماسخوتن د مانځه نه پس کور ته تشریف یوړو او تر سبا پورې به یې مانځه کې شپه تېروله. حضرت عمر رضی الله عنه به ټوله شپه چې کوم دی هغه په مونځ تېروله. حضرت عثمان رضی الله عنه به ټوله ورځ روژه ونیوله او ټوله شپه مانځه کې تېروله. صرف د شپې په اوله حصه کې به یې لږ شان اوده کېده، د شپې په یو رکعت کې به پوره قرآن لوستلو. وورئ جي حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه دا هغه صحابه کرامو لکه چې موږ وایو د صحابه کرامو دعاګانې به قبلېدې. نو ولې به قبلېدې؟ چې به ټوله شپه الله پاک له په عبادتونو باندې ولاړو. شرح احیا کې ابو طالب مکی رحمت الله علیه نه نقل کړی دی چې د څلوېښتو تابعینو او اتر په طریقه یعنی پرله پسې دا خبره ثابته ده چې هغوی به په ماسخوتن او د سحر مونځ کولو. حضرت شداد رضی الله عنه به د شپې سملاس نو ټوله شپه به یې اړخونه بدلولو کې سبا کړه، ویل به یا الله د دوزخ د اور د یرې زما خوب وتښتېدو. لکه دا یو بل حضرت شداد رضی الله عنه دی، هغه به شپې اوده کېدو نو چې کله به اوده شو خوب به نه ورتلو، کله په یو سایډ کله په بل سایډ، او هغه به دا ویل چې دوزخ د اور د یارې زما خوب آرام شوی دی. خبل ورپسې اسود بن یزید رحمت الله علیه په رمضان کې د ماښام او ماسخوتن ترمنځ لږ شان اوده کېدو او بس. د سید بن المسیب رحمت الله علیه متعلق راغلی دی چې د به تر 550 کالو
تر 500 کالو پورې د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کړی دی. د سید بن المسیب په 500 کالو پورې د ماسخوتن په مونځ د سحر مونځ کړی دی. د ماسخوتن په اودس باندې د سحر مونځ کړی دی. د ماسخوتن په اودس باندې داسې چې ټوله شپه به عبادتونه کول. اوس پر لکه زموږ ذهن له به دا خبره هم راځي چې ولې لکه مطلب اودس ماتي ضرورت په دی له نه راتلو نو نه چې دی به دومره خوراکونه نه کول. دا خو مونږ یو چې خوراکونه وکړو بس اوبه هم ښه ډېرې وڅښو او خوراکونه هم ډېر وکړو نو بیا خامخا ضرورت راځي انسان له. نو دا داسې صحابه کرامو چې دی به دومره خوراکونه نه کول دی به عبادتونه کول. دی به دومره خوراک په دې وجه نه کولو چې نه عبادت کې مخالل راشي. مخکې سله بن اشیم رحمت الله علیه به ټوله شپه مونځ کولو او سحر به یې دا دعا کوله چې یا الله زه د دې قابل خو نه یم چې جنت وغواړم، صرف دومره درخواست ده چې دا اورم دا چې دا اور نه مې وساتې. لکه حضرت اشیم چې کوم دی که نه، حضرت اشیم رحمت الله علیه به ټوله شپه مونځونه وکړل، ټوله شپه به عبادتونه وکړل او دعا به چې غوښتله نو قابل خو نه یم چې جنت وغواړم خو د جهنم د اور نه مې وساتې. الله پاک له به دا درخواست کولو. نن سبا یو انسان 5 وخته مونځ شروع کړي بس د جنت ټیکه واخلي، هغه په نورو خلکو فتوی لګوي او د هغه صحابه کرامو چې دوی به شپه ورځ عبادتونه مونځونه په مطلب د شپې به څو ځله قرآن ختمولو خو دوی به بیا هم یارېدل، د اور نه به یارېدل، د جهنم د اور نه به یارېدل. الله پاک د به ډېر په عجزۍ باندې سوالونه کول چې الله د جهنم د اور نه مې وساتي. او دلته د موږ نن سبا که تاسو ګورئ یو انسان بس هغه صرف مطلب تبلیغ ولګي، ټایم پکې ولګي یا 5 وخته مونځ شروع کی نو بس وایي چې زه خو بس جنتي یم، هغه وایي بس زه میسټر پرفیکټ یم وروره. نو ګوره دا داسې صحابه کرام تیر شوي دي. حضرت قتاده رحمت الله علیه به ټول رمضان په هر 3 شپو کې یو قرآن یو ختم د قرآن کولو، هر 3 شپو کې به یو قرآن شریف ختمولو، خو اخري لسو کې به هر شپه یو قرآن شریف ختمولو. رمضان لومبنۍ شلو ورځو کې به 3 شپو کې یو قرآن ختمولو او اخرنۍ 10 ورځو کې به هر شپه یو قرآن ختمولو. لکه دومره زور به بیا اخرنۍ شپه کې عبادت لور کو. د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه سلويختو کالو پورې د ماسخوتن په اودس د سحر مونځ کول دومره مشهوره ده او معلومه خبره ده چې د هغې نه انکار د تاریخ نه باور اوچتې وي. لکه حضرت ابو حنیفه رحمت الله علیه هغه حواله سره دا خبره مشهوره ده چې د به د ماسخوتن په اودس باندې د سحر مونځ کولو او چې هغوی نه تپوس وکړی شو چې تاسو ته دا قوت څنګه حاصل شو نو هغه وفرمایل چې ما د الله تعالی د نومونو په وسیله په یوه خاصه طریقه دعا کړې وه، صرف د غرمې به لږ شان اوده کېدم او وفرمایل به چې په حدیث کې د کیلولي ارشاد او د غرمې به هم ځکه هغه اوده کېدو چې په حدیث شریف کې اورېدلي و چې د غرمې اوده کېدل چې کوم دی دا سنت طریقه ده. نو هغه به وایي چې د غرمې اوده کېدل زه ځکه کوم چې دا هم زه یو سنت پوره کوم. گویا د غرمې په اوده کېدو کې هم د سنتو تابعداري اراده وه. د قرآن لوستلو په وخت به یې دومره جړل چې د ګاونډیانو به پرې رحم راغی. لکه داسې صحابه کرام هم پاتې شوي دي چې هغه به د قرآن لوستلو په وخت کې دومره الله پاک له جړل چې ګاونډیانو به هم جړه اورېده وایي به پې خفه شو. یو وارې ټوله شپه یې د دې آیت په ویلو کې په جړه کې تېره کړه او د هغې ترجمه په جړه کې ټوله شپه په دې صرف یو آیت کې تېره کړه. بل الساعة موعدهم والساعة ادهى وامر. سورة القمر یو آیت ته ابراهیم بن ادم رحمت الله علیه به د روژې په میاشت کې نه د ورځې اوده کېدو او نه د شپې. ابراهیم بن ادهم دا چې کوم یو بل صحابي و رحمت الله علیه لکه مطلب زمونږ د خوږ نبی زمونږ د امت چې نه به د شپې اوده کېدو نه به د ورځې اوده کېدو. امام شافعي رحمت الله علیه به په رمضان کې د شپې او ورځې په منځونو کې 15 ځله قرآن شریف ختمولو. وورئ جی د دې نه علاوه د سونو خلکو واقعیات دي چې په هغوی کې وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الله پاک په قرآن شریف کې فرمایلی دي کنه چې انسان او جنات چې کوم دي دا ما د خپل عبادت دپاره پیدا کړي دي نو یې په دې عمل کولو چې مونږ خو الله پاک عبادت دپاره پیدا کړو. خلکو ته یې وښودله چې د کوونکو دپاره هېڅ مشکله نه ده او د تیر شوو بزرګانو واقعیت دي. اوس هم کوونکي شته دی، اوس هم د عمل کولو والا خلک شته دی. لکه دا نه چې اوس دا خلک نشته، اوس هم داسې خلک شته چې ټول رمضان ټوله شپه هغوی ویښ وي او قرآن شریف او عبادتونه د الله پاک منځونه نفلونه مطلب هغه ټوله شپه الله پاک د ځان وقف کړي وي. ټوله ورځ هم کاغه هومره مجاهده نه وي خو د خپلې زمانې موافق
او د خپل طاقت او وس موافق د تیر شو بزرګانو نمونې اوس هم شته. د نبی کرم صلی الله علیه وسلم په رښتینې اقتدا کوونکې د دې فساد په زمانه کې هم شته دی. نه یې راحت او آرام په عبادت کې او د مشغولتیا نه منع کولی شي او نه یې د دنیا کارونه د دې لارې منع کولی شي. نبی کرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د الله ارشاد دی چې ای آدم زویه ته زما د عبادت دپاره ځان وزګار کړه، زه به ستا سینه د غنا نه ډکه کړم، ستا غریبي به بنده کړم، کینې ستا لاسونه به د کاروبار نه ډک کړم او غریبي به درنه بندومه. روزانه لیدلي کتونکي واقعیات د دې رښتینې ارشاد انصافي ګواهان دي. لکه تاسو وکتلو دا په فضایل اعمال کتاب کې فضایل رمضان 2 فصل کې دا زموږ د خوږ نبی یو حدیث چې په هغې باندې مو ډیټیل سره خبره وکړه چې لکه د رمضان المبارک یوه داسې میاشت چې کې خلک عبادتونو له زور ورکړي او بیا یو داسې شپه لیلة القدر شپه چې دا د 1000 میاشتو نه بهتره میاشت ده، 1000 میاشتو نه بهتره شپه ده او په دې باندې چې څوک ویښ پاتې شو نو هغه له دومره ثوابونه ملاویږي د 80 کالو 4 میاشتو د عبادت هغه له مطلب ثوابونه ملاویږي. نو د دې شپې دا شپه خو پرېږده د موږ نه چې مخکې کم صحابه کرام کم امام شافعي مطلب ذکر هم دی کې راو لکه هغوی به ټوله شپه وي، خو داسې صحابه کرام پاتې شوي چې به د ټوله شپه کې څو ځله قرآن شریف ختمولو. دا ماسخوتن په اودس باندې به هغوی د سحر مونځ کړو، لکه دومره به هغوی د ماسخوتن مونځ نه پس د سحر مونځه پورې به هغوی په عبادت کې دومره مشغول و چې دا ماسخوتن په مونځ هغوی د سحر مونځونه کړي دي. جی نو خیر دا ثواب په نیت باندې دا ویډیو مخکې ملګرو له ورسوئ. الله دې موږ له هم توفیق راکړي چې موږ هم دومره تکړه شو چې الله پاک رضا کولو دپاره دومره غټې قربانیانې ورکړو. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.